اوس هم داسې خلق دي. راجستان په هندوستان کې یو مندر دی چې په هغې کې 30,000 مږې دي. مږې 30,000 مږې. او د دوی دا عقیده ده چې څوک دې ته څه وروړي او هغه مږې خوله وروړي نو بس دا تبرک شي چې خوري هر قسمه بیماری پاره شفا. قرآن کې الله فرمایي وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، چې زه بیمار شم زما رب ما ته شفا راکړي، ما ته شفا راکړي. 30,000 مږې دي. 3 چته مندر دی او دې مندر ته چې مږه څوک چا نه مړه شي په خطا سره دی به د سپینو زرو بله مګر جوړی او راوړي بیا دلته بیا اچوي، هله بیا د ګناه معاف کړي. دا دوی عقیده ده. بیا په دې کې داسې یو څو سپینې مږې دي چې هغه سپینه مږه څوک وویني نو دا په دوی کې بختور سړی وي چې په دې تورو مږو کې سپینه مږه څوک وویني. اسلام څنګه دین دی، څنګه ښایسته دین دی، څنګه ښایسته رڼا والی. بل ورځ مې کتاب کتو حجاج بن یوسف، حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن جبیر غټ عالم تیر شوی دی. دا یې راونیولو او د سره ډېر بغض لرلو چې د په شان باندې په زمانه کې امام مالک سے فرمای، امام احمد بن حنبل فرمای د په خپل زمانه کې په روی زمین کې د سعید بن جبیر په شان عالم نشته. چې کله راوستو وایي سملوئ مخې قبلې نه وګرځوئ چونکې دی هم عالم و. نو دی څه ورته فرمایي تا خو ما مخ له قبلې نه وګرځولو خو زه خو د هغ دین سړی نه یم چې یو جهت لري. ما ته رب فرمایي چې تاسو کم طرف ته اینما تولوا فثم وجه الله، کم طرف ته چې تاسو ګرځئ هغه طرف ته د الله تاسو دپاره سمت او جهت ته مخ ګرځوئ. خانقاه به صرف په یو دې خاص په دې صورت کې نه دی، مونږ رب دپاره عبادت کوو نو چې کم طرف ته ته مخ وګرځوې الله ذات تا طرف ته متوجه دی. دا نشته چې هغه طرف ته نشته. ته ما علالوې خیر دی ما مخ وګرځوه خو ما خو خپل مخ خپل رب طرف ته ګرځولی دی. بهرحال یو داسې رڼا ول دین الله مونږ ته ښکاره کړو. دین وګوره موجوده دور کې څومره مهنګایي روانه ده، هر سړی چغې وهي خو چا به چېرته سپین پوشه یو عالم یو مدرس یو مفتی کتلی نه وي چې دی راوتی وي او داسې یو فلیکس یې اخیستی چې خلکو نن خو مهنګایي ده. یو داسې مذهبي سړی به لیدلی نه ولې چې دا خلک خپل رب باندې یقین لري، یقین کامل لري چې په هر صورت کې به مونږ ته راکوي. ها مهنګایي ولې ده، ملک حالات ولې کشیده دي، هغې وجه څه دی؟ هغې وجه دا دی چې مونږ نن بېلارې شوي یو. مونږ نن بېلارې شوي یو. مونږ لار پرېښودې ده، قرآن مونږ پرېښودو، اسلام احکام مونږ نن پرېښودو. زمونږ غټ غټ علما امام ابن جوزی عبدالرحمن ابن جوزی رحمت الله علیه تلبیس ابلیس غوندې کتاب یې لیکلی، 300 کتابونه یې لیکلي دي. بله ورځ په کوم ځای کې چې د ده دربار دی هغه بیل پاس شو چې دلته د پارک په باندې جوړ کړلی شي، پارک دې په جوړ شي، ګاډي دې په ودرېږي، ګاډو سټینډ دې په جوړ شي.